بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په نسده کې. کتونکو نننی پروګرام ډیر مهم دی، ضرور یې وګورئ او ضرور یې سره مخکې شیر کړئ. د ټولو مخکې خو ورته دا نیو شا کمپیوټر کانټه ښیم. تاسو ووایئ چې د کانټې مقصد څه دی او دا کانټه ته ماته ولې ښیې؟ کانټه ته په دې ښیم چې لوی اختر را روان دی او سنت ابراهیمي یاد به تازه کیږي، خلک به قربانۍ کوي. چاله چې خدای پاک وس ورکړی دی نو هغوی په دې سوچ کې دي منډو ته ځي چې څاروي چېرته کې واخلو. او موږ چې د خلکو نه وورو نو یاره څاروي ډېر زیات ګران دي، نو ډېر خلکه د یارې نه چې کوم دی نو منډو ته ځي نه. خو نن په دې لار تېرېدم او دا کوم حالات چې مو کتل نو ما یې راشه خپلو کتونکو سره یو داسې پروګرام شریک که چې دغه یاره ختمه شي. یو خوا خلک په دې کنفیوز دي چې څاروي کې خو څه مرض نشته، څاروي له به ویکسینیشن شوي وي او خو نه وي شوي، په دې سوچ کې هم دي. او دویم دا چې څاروي خو ګران دی. نو زه چې نن تاسو ته کوم ځای کې ولاړ یم او کومه د څاروو منډۍ تاسو سره متعارف کوم، دا په نسده کې په مین روډ باندې واقع ده. مخکې به ځو د دې د مالک سره به خبرې اترې کوو. خواخوا هم تاسو وینئ څاروي، دې خوا هم وینئ څاروي. اوس په تاسو وایئ چې دې کې فرق څه دی. اوس کتونکو لکه دا څاروی دی او دا ورته زه وایم چې په 1,20,000 باندې خرڅو. نو تاسو به وایئ چې یاره په 1,20,000 روپۍ دی کې به رانه 20,000 زیاتې ګټلې وي، 1,000 به یې زیاتې وي. یا یو سړی و چې یاره زه خو دې 1,00,000 روپۍ ورکوم، نو سړی په دې بیه کې چې کوم دی نو ډېر کنفیوز وي او ډېر ځینو کې چې کوم دی نو دې څاروي 2 لکه هم ویلی شي، 1.5 لک هم ویلی شي. اوس تاسو بازار ته ځئ نو بازار کې چې قصاب ته وایي غوښه په څو دنې وي؟ په 800، غوښه په څو دنې وي؟ په 600، غوښه کیلو په څو دنې وي؟ په 500. او چې دلته کې راشي نو دا واحد په دې 400 نه چې په ټوله پښتونخوا کې زه دا وینم چې دلته کې راشي نو یاره دا څاروي په څو دی؟ یاره په 470 یا هر څه چې دې ریټ دغه کړی دی په 470 روپۍ باندې کیلو تاله درکوو. اوس به دا لاړ شي دغه کانټه چې مې درته یاده کړه، دې کانټه کې به دا څاروي ودرئ، درته به یې طول کي چې دا دومره منه دی، ضرب به ورکي 470 د حسابه د دې دا پیسې کېږي او دا راله راکړه. نو ډېر اسانه شو خو نه شوه. نو دا زه واحد یو دغه وینم خو ښکلې سوندر چې کوم دی، خو ښکلې څاروي هغه راویستې شوي دي. ما دې کس نه مخکې تپوس وکړو، دې هر څاروي ته چې کوم دی ویکسینیشن شوی دی، هر څاروي ته ویکسین ورته شوي دي. او لکه هغه یره ختمه شوه. د څاروو هغه نرخ چې کوم دی ما ته ډېر زیات واضحه که یو سړی کم غوی اخلي، غوا اخلي، څه اخلي. نو دلته کې چې کوم دی نو په دغه کانټه کې به چې کوم دی نو هغه درته تول کېږي. ورور مې خپله پېژنګلو را سره وکړه. السلام علیکم جی، ستاسو یو جهان مننه چې موږ له لنډ تنګ وخت کې مو ټیم راکړ. او عزتمندو زه د نسد اوسېدونکی یم، د والد صاحب مې اکبر علي نوم دی. او دا په دې خبره باندې چې ما رڼا واچوله نو یو خو دا بیماري ډېره وایل شوې ده. نو دا مال چې موږ راوستی دی دې ته موږ پیله 2400 څاروو ته په 8,500 روپۍ ویکسین کړي دي. او دویم خبره دا ده چې کوم ګاک راځي نو هغوی کنفیوز دي چېرې موږ ورته د 1,20,000 د سخیتې نه 1,25,000 غواړو نو هغوی موږ له 1,10,000 هم نشي راکولی. هغوی کال پس یو څاروي اخلي نو د هغوی دا مقصد یي چېرې دا موږ والي کېږو. که ته وله 15,000 څاروي ارزان هم ورکړې خو هغوی ویره موږ له 10,000 ګران راکوي. نو د هغوی دغه دی چې یاره دا موږ کال پس څاروي اخلو نو دې کې هغوی چې وخت پې تېرېږي را پېر ورځ راشي نو اکثر پې مال دونه ګران شي چې 50,000 روپۍ 40,000 روپۍ څاروي یو زیات اخلي، ګران اخلي. بل دویم خبره ده چې اکثر بیا ورته قربانۍ څاروي میلاویږي نه، ډېر په منډو تللو وي، ما لیدل یې ډېر پریشانوي. دویم خبره دا ده چې اکثر زیات خلک داسې څاروي اخلي چې هغه باندې بیا قرباني د سره کېږي نه، او هغه څاروي اخلي او هغوی هغه وینه تویوي او پې قرباني نه کېږي. نو ما په دې خبره باندې د ملګرو سره مشوره وکړه چې زه رڼا چوم. یو خو زه چې چا له څاروي ورکوم 470 روپۍ 470 روپۍ باندې زه کیلو څاروي ورکوم 470 روپۍ باندې. او بل دویم خبر دا چې قربانۍ څاروي 2 په غاښ ښه روغ رمټ صحیح په ذمهوارۍ ګارانټۍ څاروي ورکوم. که ما نه یو سړي څاروي واخیسته هفته پس هم پرې ناخوښي زه خپل څاروي به واپس اخلم، پیسې به ورته واپس کوو. که څاروي بوځي صحیح ده، کنې پیسې به ورته واپس کوو. نو د دې لپاره موږ دا دومره دغه وکړو چې یاره تاسو راشئ چې کوم خلک بیا دا زیاتتر او دې کې ډېر خلک داسې دي چې کچه مال یې ریستي قرباني پې نه کېږي، د سره غاښ یې نه کړي، قسمونه پې خوري، دروغ پې وایي دا د 2 کالو دی او برابر دی قرباني پې کېږي.
غاښ چې کوم څاروي نه کړي زما ټولو روڼو بیګانو ته دا دغه دی چې وروره زما چې کوم څاروي غاښ نه کړي په هغه سره قرباني کېږي نه ګیر چاپېره مال خرڅېږي غټې غټې ګیرې به یې پرېښي داسې ځایونه به یې جوړ کړي چې ته به یې د عالمان دي او په 2 نمبر مال خرڅي کچا مال خرڅي ښکاره 2 نمبر مال خرڅي هغه دلته ورته موږ له یو څاروي 1,30,000 غواړي هلته یې 1,50,000 روپو ته وګوره او کچا څاروي بوځه په کچا څاروي سره قرباني کېږي دلته ورته دې څه وایي دا د 2 کالو په ملتان کې چې زه څاروی علم او هغې څه پته لګي چې هغه بېپاري مخکې مغشتي بیا ترې ماغشتي 2-3 ځای اخیسته شوي خرڅ شوي بارګین یې پې شوي هغې ته څه پته چې دا د عمر برابر دي که نه دي دلته به یې غاښ نه کړي دوی بوتي د عمر برابر دي قرباني پې کېږي نو زما ټولو مینوالو ته دا خواست دی چې زما دا پروګرام مخکې بوځي او شیرې کړي چې کوم سړی کچه څاروي خرڅوي زما د نسد سچو صاحب ته هم دا خواست دی او د ټولو ډي پي او صاحب ته هم خواست دی او ډي اس پي صاحب ته هم خواست دی چې کوم سړی کچه څاروي خرڅوي چې مکمل پرې اختر تاڼه کې جیل کې تیر کړي چې ولې غلط کار کوي 2 نمبر کار بالکل نه زما یاز نوم دي زه اکبر علي زوی یم د نسد اوسېدونکی ما پلار په نیکه بېپاري ما خو غلط کار بالکل نه منم آیا زه درته دا در کوم ذخیره کتونکو تاسو پرون په یو سوشل میډیا باندې یو پوسټ کتلی وي چیلوله چې کوم دی د بیې غاښونه ډاکټرانو یې ښودلي 4 ډاکټران یې په هغې کې ګرفتار کړل دوکه چې کومه ده د دوکې خلاف دی ایاز د چا د کاروبار خلاف نه دی او وایي زه د دوکې خلاف یم ما له چې خدای پاک سره کوي بل له به د هغې نه زیاتې ورکوي زه پرې خوشحالېږم دا خبره نشته دی چې یاره بل به دا کاروبار نه کوي بس زه به یې کوم خو د ایاز چې کومه فارموله راویستله نو دا فارموله زه په لومړي ځل باندې وینم ولې زه وایم چې یاره دا څاروي ما ته 1.5 لاک روپۍ وي نو دا خو بیا ډېرې زیاتې ویلي زه خو په څاروي پوهېږم نه نو چې 1,20,000 باندې مې ترې واخیسته نو بیا هم چې د کوره پورې ځم نو خلکو سره پرې مشورې کوم یاره دا 100,000 خو زیات راکړه نو په دې باندې زړه خورم نو د هغې نه ښه دا ده چې په 470 باندې ته کیلو غوښه اخلې که نه نو داسې څاروي درته دغه ځای کې کانټه کوي 700 روپۍ کیلو غوښه په 700 یا 500 باندې کیلو دلته په 1,000 هم ده په 470 باندې تاله دا څاروي درکوي نو کتونکو دا یو په دغه باندې نو دا غورې ډېره نوکشن پروګرام زه تاسو سره شریکوم امید ساتم چې زما دغه پروګرام به ستاسو خوښ شوي وي دا د سره مخکې شیر کې کم وروره د پېښور نه راځي د مردان نه راځي د صوابۍ نه راځي نو هغه ته خو صوابۍ نه هم راځي که نه نو په 470 باندې کیلو دلته واخیسته هغه ته 10,000 روپۍ 20,000 روپۍ هغه په میله کې اخلي پوهېږي خو پې نه خو د ایاز خبرې به تاسو اورېدلي چې ایاز وایي چې زه د دوکې خلاف یم او د دوکې باره کې خلکو ته ده ووایي چې پولیس او انتظامیه د دې په ضد کاروی وکړي نمبر دې څه دی ایاز بھائی زما نمبر 0311 811 3537 زما نمبر دی 0311 811 3537 دا زما د موبایل نمبر دی جی دا زما پلار په نیکه روزګار دی زما نیکم دا بېپار که او زه هم دا بېپار کوم والد صاحب هم دا بېپار کوي زه خپله د 15 کالو نه دا روزګار کوم خو د 2 نمبرۍ خلاف یم جی دلته داسې خلک راغلي چې کچه مال خرڅوي قسم پېته زه خورم چې که په هغې باندې قرباني د سره نه کېږي بالکل خبره تاسو خدا ته ووایه چې څونه څاروي به اوسه پورې خرڅ کړي اوسه پورې به یاره ما ډېر مال خرڅ کړی قربانۍ کې زه 2-2.5 سخي خرڅوم او چې قربانۍ کې زه 2-2.5 ما سره خپل کسټمر دي ما سره خپل ګاهک دي خو دا ما دا خلکو لپاره دا پروګرام دغه کړو چې کوم خلک ګراني زیاته ده یو بیماري ده ګراني زیاته ده دویم خبره دا ده چې دوکه باندې خلک روان دي روه دا ما ډېر قربانۍ والا غر سیده سړی وي که نه څوک سړی میخالي سنډه ما سره چې سخوندران میلاویږي او سخوندر را سره میلاویږي 2 په غاښ د 1,15,000 نه واله تر 2,00,000 پورې سخي ما سره میلاویږي سړی په نغدو اخلي نو بدل بالکل په نغدو اخلي که یو سړی وایي چې ما سره ځای نشته او قربانۍ له څاروي واخلي د هغې موږ خپله پر ډې لګولې ده 400 روپۍ ورځ خرچه ته اخلو د قربانۍ څاروي وله موږ د اختره پورې ساتو پوه شوې او بالکل یې وله ساتو پیسې به راکوي او بس وله چې دی نو قربانۍ پورې ساتو اختر په شپې بوځي د اختر په سهار یې بوځي بالکل به د هغه مال داسې ولاړې سونه کتونکو موږ دا اورو چې یاره میله کې څاروي چې کوم دی په 2 لک او 2.5 لکه دا تاسو راغلی ګورئ تاسو ته ریټ دغه که 1,15,000 یا 1,10,000 راوري دا د دې ریټونه دي ښه ښکاره ستاسو د وړاندې دا اوس څوک وړوکي اخلي دا هم اخیستی شي که نه دا په هغه پوره دي دا د قربانۍ نه دی ښه چې کوم د قربانۍ دي نو دا 1,10,000 په تول باندې په 470 باندې خو زه یم چې یادي نه بیا لږ ارزان هم راځي بالکل ډېر ارزان راځي هغې کې تاوان نه وینې ته پکې بیا نه چې موږ ته مناسب مزدوري پته کېږي خو زما زیات شوق دا دی چې زه هغې خلکو ته چې چا د خولو د غریبۍ پیسې راټولې کړي او په 10,000 او 20,000 روپۍ باندې او په 15,000 2,000
او هغوی مال اخلي زه یم چې هغوی ته صحیح مال ورسي او د هغوی قرباني وشي او صحیح شی ورته ورسیږي. زیات خلکو ډېر یا زه وینم دوکې ورکوي، کچا مال پې خرڅوي، غلط مال پې خرڅوي، بیمار مال پې خرڅوي، هغوی نه پوهېږي. اکثر داسې مو شي اوس زما له دا څاروي 2-3 روپۍ څاروي ګټي زه بالکل ورکوم او زیات داسې په ظلم څاروي خرڅېږي. زه بالکل وایم چې ظلم سودا زما چا سره مو نه شي چې کوم سړی ما نه قربانۍ له مال اخلي چې هغه ته په مناسب طریقه مال ورورسي او هغه ډاډه شي چا مال راشي او ما سره سودا وکړي وا ډاډه شي چې هغه ته دا دغه نه چېرې مثلا دا ټینشن ورته نه چېرې زه به سره څنګه جوړه کړم یاره زه والو نه خورم دا ونه کوم کال پس څاروي اخلي. نو زه وایم چې یاره دوی دا دغه کتونکو ایلاب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن هم غواړي چې په دغه اختر کې قربانۍ وکړي. تاسو ته په دې باندې د ایاز نمبر دی. یو سړی و چېرې زه ډېرو خلکو ما نه دا تپوس کړی دی، ما ته مې یو موقع میلاو شوله چېرې قربانۍ عیسه په څو ده. نو خو یو سړی وایي چېرې زه ځان له قرباني کوم نو ایاز ته پیسې رالیږلی شي انشاءالله څاروي به ترې زه بوځم حلالوم به غریبانانو کې به یې ویشم. دویم دا ده چې یو سړی 4-5 کسه دغه کېږي نو هغه هم ایاز ته پیسې رولیږي او هغه څاروي چې کوم دی د ایلاب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن په نوم باندې تاسو دلته کې موږ له سودا کولی شي چې موږ په خپله سیمه په خپل علاقه کې په غریبانانو کې دغه غوښې وویشو او دغه قربانۍ وکړو. نور چې یو سړی راځي نو دا سوندري دي او دا ستاسو د وړاندې دي چې دا ګورئ چې 1,10,000 او 1,15,000 یا 1,00,000 په تول باندې دا تاسو ته ما نن ریټونه وښودل. زه خپل هم لږ پریشانه وم او بل مې دا سوچ کو چې د میلې ته لاړ شم خو د میلې په ځای چې کوم دی نو د ایاز دغه منډۍ ته رالم او په دغه منډۍ کې مې ورته داسې انوکه پروګرام د وړاندې کړ چې دا یو جذبه غواړي او ګوره الله سره تجارت کول چې کوم دی نو الله یې ورکوي. نو د ایاز به په دې کې هم ګټه راځي خو په مخلصۍ لګیا دی. تاسو ما خو خپل عمر کې نه لیدل چې قربانۍ له څاروي په دغه طریقه باندې چې اخیستی دي دلته کې چې کوم دی نو تا ته په تول خو هم درکوي خو اخلي چې یاره زه دومره منه ولا څاروي اخلم نو ایاز به درله نور را پیدا کړي دله به راولي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ، ضرور یې سره شیر کې مننه.